بسم الله الرحمن الرحيم دا امت هم داسې بچان لري شاته دا شهیدان هم داسې کورونه پرېږدي شاته داسې واړه واړه ماشومان پرېږدي داسې بیبیانې شاته پرېښوي داسې بیبیانې چې یقینا سړی اریانېږي د هغو صبر و زغم ته موږ د شهید د یو جنازې سره ولاړو ډېرې ښځې په کور کې جمع سوي وې هغه ښځو چې کله د جنازه ولیده چا ګلونه پر پاشله وشیندله چا څه کوله چې جنازه کښېښوه سوه د شهید مور راغله سر ته یې ودرېده د مور مینه شفقت دا یقینا سړی په عقل کې نه راځي د مور مینه قسم په خدای د مرګ نه بعد د مرګ نه وروسته چې د سړی د مور تصور وکړي سړی اریانېږي دومره نادر وسیله و شفقت دی د مور ترحم دی د مور خو د هغه شهید په تندي باندې چې لاس کښېښوی موږ ته یې وکتله وایي د شهادت مې مبارک سه چې زما زوی ته الله پاک شهادت ورله راورکړي هغه مجاهدین چې دا جنازه یې رااخیستې وه هغو د سترګو نه اوښکې وبهېدې تا سپین سرې مور ته تاسو ژاړئ ولې د دې 15 کاله ما انتظار باسلی و 15 کال چې نن به شهید راځي نن به شهید راځي نن به شهید راځي ما ورته د علامه جامی دا شعر وایي چې خوش است که بعد از انتظار به امیدی رسد امیدوار څومره لذیذ دی چې هغه څوک انتظار کوي هغه انتظار یې الله تعالی ورکړي خو چې ښځې خورې شوې د دې جنازې څخه په دې وخت کې په ډېر دروند حجاب کې یوه زنانه را روانه ده یو څو بیبیانو در لاسو نیولې وه ما د یو طالب نه پوښتنه وکړه د شهید ورور دی ما ورته ویل دا څوک ده بل دا زما ورېندار ده یوه میاشت یې د واده کېږي د دې شهید کونډه ده چې ورته ومې کته در پوړنې لاندې هغه د مسالې ګلدانې پر المارۍ چې خلک ایږدي دا م رااخیستې ده دا ګلدانې یې د ده پر جسد مبارک باندې دا ګلان کښېښو په ډېر ټیټ اواز باندې دا وویل نوم یې واخلي د هغه شهید ول پلانه د شهادت دی مبارک سه پر ما باندې بل څوک ورور دی چې واده به نه کوم چا چې د الله په دین باندې ځان قرباني کړي زه هم د هغه چا په نکاح کې د حشرګاه میدان ته راځم دا چې د یوې میاشتې بیبي د شهید پر نامه باندې کښېني د حشرګاه میدان ته پاته کېږي نو مجاهدینو خیال وساتئ کورې داسې شهیدان داسې ملګري موږ تاسو قرباني ورکړه چې داسې بیبیانې پاته دي بیا به حشرګاه ته هم راځي دا بیبیانې ګورئ یاد ساتئ که موږ تاسو د دوی د وینو سره خیانت وکړي د دوی د بچانو سره مې خیانت وکړي د دوی د کورنیو سره مې خیانت وکړي الله به موږ په حشرګاه کې رانیسي ګورئ ډېر کشر طالب دی ما پوښتنه یو ورځ ځینې کول الله ورکړي شهادت ما ورته ویل ته دومره سرګرمي ولې کوې ما ته ویل شیخ صاحب په بالله که مې رسول الله یو ګړی ایریش یو ګړی مې په بالله که ایریش چې د دې مقصد د رسول الله ملاقات دی الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ورکړي څونه ملګري چې شهیدان دي الله دې جنت فردوس ورکړي څونه ملګري چې زخمیان و مریضان دي الله دې شفای کامله عاجله ورکړي الله تبارک وتعالی دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي الله دې د دې شهیدانو شهادت قبول کړي الله رب العزت دې قریبانو ته صبر جمیل او اجر عظیم او نعم البدل ورکړي الله تعالی دې مرګرو ته صبر جمیل اجر عظیم نعم البدل ورکړي الله تعالی دې امارت اسلامي ته د دې نعم البدل ورکړي الله تعالی دې د دې پاک وینو پاک نتایج موږ تاسو ته وښیي الله تعالی دې دې ته جنت فردوس ورکړي د شهداو مقصد د رسول الله ملاقات